أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. محترم و طالب علمانو، د قرآن مشکل صیغې او د هغې حل په دغې سلسله کې دا زمونږ لومبی درس دی. الله جل شانه دې دا دروس دا د خپلې رضا ذریعه وګرځوي او دا دروس دا د الله جل شانه زمونږ نه قبول کړي او د دې دروسو د سرته رسولو د الله جل شانه مونږ او تاسو له توفیق درکړي او الله جل شانه دې مونږ او تاسو له د قرآن صحیح پوهه د قرآن صحیح سمج دا را نصیب کړي. نننی درس کې به مونږ د سوره فاتحې کومې مشکلې صیغې دي د هغې د حل کولو کوشش کوو، لیکن په دې سلسله کې دا خبره یاد وساتئ چې مونږ به هغه قوانین په دې کې چیړو او هغه به جاری کوو چې کوم قوانین هغه ضروري وي یا مشکل وي. البته هغه قوانین چې هغه جوازي قوانین دي او یا هغه قوانین بالکل عام دي، نو هغه قوانین دا به مونږ نه ذکر کوو. نو مونږ شروع کوو إياك نعبد وإياك نستعين. کومه لومبۍ مشکله صیغه ده نو هغه نستعینو ده. نستعینو دا د جمع متکلم فعل مضارع معلوم صیغه ده او دا د بابي استفعال نه ده. استعان یستعینو او دا نستعینو دا په 7 اقسام کې اجوف دی. اجوف هغې ته ویلی کېږي چې د هغې د عین کلمې په مقابله کې حرف علت وي، که بیا وو وي نو اجوف واوي او که یا وي نو اجوف یایي. نو نستعینو دام په 7 اقسام کې اجوف دی او دا صیغه دا په اصل کې نستعوینو و نستعوینو. د ټولو نه لومبی په دې صیغه کې یقولو تقولو قانون جاری شوی دی او د هغې قانون خلاصه او حاصل دا دی چې کله په وو باندې ضمه وي یا کسره وي او د هغې نه مخکې حرف دا حرف صحیح ساکن وي، نو ته دغې وو دا حرکت دا به مونږ مخکې حرف ته دا نقل کوو. نو دلته په وو باندې کسره راغلی ده او ته دې نه مخکې چې کوم حرف دی هغه عین دی دا ساکن دی، لہذا مونږ د وو دا کسره دا عین ته نقل کړه نو دا جوړ شو نستعیونو نستعیونو. اوس دلته وو ساکن دی او تدینا مخکې حرف دا مکسور دی، نو اوس دیتا د میعاد والا قانون هغه متوجه شو او د میعاد والا قانون دا هغې خلاصه دا ده چې کله وو ساکن وي او ښکاره وي او تدینا مخکې حرف دا مکسور وي نو دغه وو دا به مونږ په یا سره بدلو. نو دلته وو ساکن دی او مخکې حرف هغه مکسور دی نو وو مونږ په یا سره بدل کو نو د نستعینونا نستعینو دا جوړ شو. دویمه اهمه صیغه په سوره فاتحه کې هغه اهدی ده. اهدنا اهدی دا د واحد مذکر حاضر فعل امر معلوم صیغه ده او تدی باب دا باب زورابه ده. هدا یهدی هدا یهدی
او په 7 اقسام کې دا ناقص دی او ناقص هغه ته ویل کېږي چې د هغې د لام کلمې په مقابله کې حرف علت وي نو که ووي نو ناقص واوي او که یا وي نو ناقص یایی نو دا ناقص یایی دی هدا یهدی د لام کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی دی نو اهدی دا په اصل کې و اهدی په آخر کې یا د دال نه اخوا اهدی او د امر حاضر معلوم مشهور قانون دی چې کله مونږه امر حاضر معلوم جوړو نو که دې په آخر کې پیش وي نو دغه پیش دا به مونږه په جزم سره بدلو یعنی ساکن کو بی او کچری حرف علت وي یا نون اعرابي وي نو دغه حرف علت او نون اعرابي دا به مونږه د امر حاضر معلوم د اخر نه غورځو نو په اهدی کې په آخر کې حرف علت د یا ده لہذا مونږه دغه یا وغورځوله نو اهدی ته جوړ شو او د دې په آخر کې چې کوم نا ده نو دا د مفعول به ضمیر دی ضمیر منصوب متصل درېمه اهمه صيغه هغه مستقیم دی اهدنا الصراط المستقیم مستقیم دا د باب استفعال نه د اسم فاعل صيغه ده استقام يستقيم او مستقیم دا په اصل کې دی مستقوم مستقوم او دا هم په 7 اقسام کې اجوفي واوی دی یعنی د عین کلمې په مقابله کې حرف علت راغلی مستقوم بر وزن مستفعل دیتا هم هغه د یقول تقول قانون په هغې کې جاری شوی دی او هغه اوس مونږ ذکر کو چې کله په وو باندې کسره وي یا ضمه وي او تدې نه مخکې حرف هغه صحیح وي او ساکن وي نو ته د هغې وو حرکت به مونږ مخکې حرف له ورکو نو د مستقومون مستقیومون جوړ شو بیا ورته د میعاد قانون متوجه شو نو دغه وو د مونږ په یا سره بدل کو نو د مستقیومون مستقیمون شو بیا چې کله په دې باندې الف لام داخل شو نو کله چې په اسم باندې الف لام داخل شي او دغه اسم په آخر کې تنوین وي نو د الف لام د داخلېدلو د وجې نه دغه تنوین دا غورځېږي لہذا د مستقومن المستقیم دا جوړ شو په سورې فاتحه کې بله چې کومه مشکله صیغه ده نو هغه ولا الضالین ده ضالین دا هم د اسم فاعل صیغه ده جمع مذکر سالم اسم فاعل ضالین ضالین دا د اسم فاعل صیغه ده د ثلاثي مجرد نه او تدې باب د ضربه یضربو دی ضل یضل او دا صیغه په 7 اقسام کې مضاف ده مضاف هغه ته ویل کېږي چې په هغې کې 2 حروف دا د یو جنس وي ضالین دا په اصل کې دی ضاللین ضاللین نو اوس په دې ضاللین کې 2 حروف د یو جنس جمع شوي دي او هغه 2 لامونه دي نو کله چې 2 حروف متحرک د یو جنس جمع شي او د هغې نه مخکې حرف دا مده وي نو په دې کې به مونږ لومبی حرف ساکن کو او بیا به په هغې کې ادغام کو یعنی یو حرف دا به مونږ په بل حرف کې ورننه باسو نو ضاللین په دې کې مونږ دا لومبی لام دا ساکن کو او بیا هم پکې ادغام وکړو نو ضالین ته جوړ شو ضالین او کله چې جمع مذکر سالم اسم فاعل دا په حالت رفعی کې وي نو د هغې
حالت رفعی په واو ما قبل ضمې سره وي او د هغې حالت نسبی او جری په یا ما قبل کسرې سره وي. چونکې دلته دا په حالت رفعی کې نه دی نو دې وجې نه د یا نه مخکې په حرف باندې کسره راغلی ده.